السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم تاسو ټول ملګری بخیر. الله جل شانه دې تاسو خساتي. پرون مونږه مسائل ویلو او هغه دا چې مفسدات پرون زمونږه برابر شو پس چې مونږ ماته نن زمونږ خبره داغه نه هټ کې د مسائل نه دي. نن زمونږه د 14 اگست 1947 باره کې لکشان ریسرچ او حالات تاسو ته بیانوم. 14 اگست 1947 ستوي د 14 اگست مقصد څه دی، 14 اگست څنګه مناول پکار دی او په 14 اگست کې څه کول پکار دی، د مسلمانانو لپاره څه کول پکار دی، زما او ستاسو لپاره څه کول پکار دی. دې حالات مبارک نن د الله نه توفیق غواړو چې تاسو ته خبرې وکړو سره د خپل علم موافق او یو مختصر شانتي ریسرچ دی چې هغه تاسو مخکې روان نکم. نو راځي خپل سبق وضو د هغه نه مخکې تاسو یو خبره یاد ساتئ چې 1600 کې او بلکې د 1600 نه مخکې چې کوم حالات 1500 عیسوي یادو هجری کال نه یادو. عیسوي ستوي هجری ستوي عیسوي کال دی ته چې کله عیسی علی السلام اسمان ته وخته او د هغه نه پس کوم کلونه شروع کیږي نو هغه ته عیسوي د عیسایانو کال لکه اوس چې د 2024 شروع دی او هجری کال د مسلمانانو دی. کله چې نبی علیہ السلام مبارک د مکی مکرمه نه ول مدینه منوره ته هجرت کو نو دیتا هجری سال وي. نو موږ چې کوم 1600 وایو 1500 وایو عیسوي مدینه به د عیسایانو کال هغه مرادي. په دې وجه تاسو یو خبره ساتئ چې په 1600 کې دا پاکستان او هندوستان دا ټول یو علاقه او خلک چونکی دون نو لکه دا اوس څونه موجود دي اوس تقریبا صرف پاکستان کې تقریبا 24 کروڑ عوام دي یا د دینه علاوه نور زیات او کم کې دي وخت په وخت زیاتېږي نو هغه وخت کې دون خلک نو خدا خبره تاسو یاد ساتئ چې د اگست 1947 مخ چې دا هندوستان پاکستان دا ټول یو برصغیر او یو علاقه و. په دې خبره وسره بنگلاديش مو او کشمیر وغیرہ راټولي یو علاقې وي. نو نن تاسو ته دا حالات بیانو. تاسو یو خبره یاد ساتئ چې دا 14 اگست 1947 حالات مونږ ته څنګه مخې ته راغلل. د هغې نه مخکې تاسو ته زه معمولي شان خلاصه بیانوم چې انګریز دلته څنګه راغی، په څه مقصد راغی، رومبې کم ملک ته راغی او په کومه طریقه دلته راننوت او په مسلمانانو او سیکانو هندوان او دوی د ځان د خپل حکمرانۍ د لاندې کړل. نو دا څنګه حالات وو دا زه تاسو ته مخکې لږه خلاصه بیانوم. خامخا دا وګورئ د هر مسلمان او بلکې د هر پاکستان والا او د هر هندوستان والا لپاره زما دا خبرې په دې ځان پیول خامخا ضروري دي ځکه چې زمونږ سره داسې حالات شوي دي نو څنګه وشو سبا مو تاسو څوک تپوس کی بل دا زمونږ د مسلمانانو مشرانو حالات دي نو کم از کم موږ خامخا پکار دي کم چې هندوان د هندوستان کې کم کسان دي د هغې دپاره کم از کم دا خبرې یادول او د خپل تاریخ دا ضروري دي. که چېرې زه تاسو ته خبرې شروع کړم صرف په 1600 باندې چې په 1600 کې د برطانیې چې کوم انګریز حکومت و هغه راغی او دا څنګه راغی څه چلې وکړو بیا په 1757 کې څه چل شو. که صرف زه په دې یو ټاپک تاسو ته خبره شروع کړم نو کم از کم دا به مانه یو ګنټه اخلي خو زه صرف تاسو ته خلاصه بیانوم چې خلاصه څنګه ده. لکه په 1600 عیسوي کې لومبې د برطانیې چې کوم انګریز و د برطانیې هغه راغی هندوستان ته. هغه هندوستان پاک او د پاکستان او هندوستان دا یو دي ته پاک او هند وي. په دې وجه دا غونډه یو علاقه وه. نو په 1600 کې د برطانیې انګریز چې هغه چاته راغی هغه انډیا ته راغی یعنی هندوستان کومې چې دا علاقې دي یو علاقه و دې ته راغی. چې کله دلته انګریز د برطانیې انګریز راغی نو په څه مقصد باندې راغی نو دوی لومبې د تجارت په مقصد راغی چې دلته دا یو د هندوستان یو بادشاه نو هغه د انګریزانو به هغې سره څه ښه کړي د هغې په وجه باندې د کوم چې د هندوستان بادشاه نو هغه ول اجازت ورکړو د تجارت. بعضې خلک وایي چې دغه وخت یو زنانه وه هغې په هندوستان باندې بادشاهي کوله
باځي خلک وایي چې نه دا سړی د تاریخ روایت کې مختلف هم کېدي شي. په دې وجه په 1600 کې د برطانیې انګریز هندوستان ته کومه چې دا علاقه را پاک او هند دا یو علاقه وه دلته راغې د تجارت په غرض باندې او دوی به څه تجارت به یې کوو دا خبره تاسو یاد ساتئ. نو دوی به د چیو تجارت د مسالې تجارت د چیو د مسالې او د ریښمو چې کومه کپړه د ریشم ورته وایي د هغې تجارت او د مالوچو باره کې دوی به دا تجارت کوو. نو انګریز په 1600 کې پاک او هند کې چې کله هغې خپه کېښوه نو د تجارت په مقصد باندې راغلی او د دوی چې کومه لومړی ځای وه دا په انډیا کې یو سمندري علاقه وه. په هغه ځای کې انګریز راغی په 1600 عیسوي کې او دوی خپل تجارت یو کارخانه هلته یې ولګوله. بیا ورو وخت تېرېدو نو انګریز دومره بیا ورو خورېدو د تجارت په دې علاقو کې په انډیا کې ایسټ انډیا یو ځای بل ځای دوی خپل تجارت ډېر زیات مضبوط کو او دې سره سره دوی داسې کار وکړو چې دوی به حکومت چې کوم مثلا د هغه ګورنرانو وزیر اعظمانو د پاک او هند نو دوی هغې سره تعلق ډېر مضبوط جوړ کړو. چې کله دوی تعلق مضبوط جوړ کړو نو هغې نه د خپل ځان دپاره د برطانیې چې کوم انګریز دی هغه د خپل ځان دپاره کوم چې د هندوستان څو حکومت او ګورنران وغیره د هغې نه فوج واغېستو د ځان د حفاظت دپاره او دا به داسې کېدل چې دوی خو خپل تجارت د چایو د کپړې اعلی کپړې به یې راوړې د مالوچو وغیره راغې د بسترې وغیره به خلکو جوړولې نو دا فوجیان او دا ګورنران دوی به ورله ډالۍ مالۍ ورکولې د انګریزان دوی خو سړي په سیاست کې وایي نو دوی به ورله ډالۍ مالۍ ورکولې او هغوی به څه کول دوی له به سهولتونه ورکول خپل فوج ورکول هغوی ډېر زیات خوشحاله کړل. د دې نه علاوه بیا یو کار داسې وشو چې برطانیې چې کوم انګریزان راغلي هغوی د هندوستان چې کوم حکومت او هغې سره یې داسې تعلق جوړ کړو چې د دوی بالکل دا حالت شروع شو چې دوی خپل فوج ځان له پخپله جوړولی شو د حفاظت دپاره. چې کله دوی خپل فوج د ځان لپاره د حفاظت جوړ کړو او لږ وخت تېر شو تقریبا دوی 150 سال د دوی وشو نو په دې وخت کې دوی ډېر زیات د خپلې جنډې مضبوطي کړې وې او تر دې پورې چې حکومت سره دوی نیم په نیمه برابر شوي نو دوی په 1757 کې دوی یو جنګ وکړو چې هغه جنګ ته پلاس جنګ وایي دوی دا یو جنګ وکړو د بنګلادیش په علاقو باندې. دوی د برطانیې انګریزانو چې کله ځان دغه کو دوی سره فوج موجم دوی ځان لا برابر کړل کسان څه په پټه څه په ښکاره دوی یو جنګ وکړو چې هغه په 1757 عیسوي کې دوی یو جنګ وکړو. هغه د بنګلادیش په علاقه کې دوی په هغه ملک کې په هغه ځای کې دوی جنګ وکړو او په دغه وخت کې د بنګلادیش چې کوم بادشاه و نو هغه سراج الدوله سراج الدوله چې دوی د انګریزان چې کوم د تجارت دپاره راغلي نو سراج الدوله له دوی څه ورکړل دوی وله شکست ورکړو او د هغه د بنګلادیش اکثریت چې کومې علاقې وي نو د برطانیې انګریزان چې په 1600 عیسوي کې راغلي په هغه ځای یې څه وکړه په هغه ځای محاصره وکړه او هغه یې قبضه کړل او خپل چې دوی سره کوم پوځیانو نو هغه په هغه ځایونو باندې کېنو. د دې نه پس وخت تېرېدو په 1764 کې دوی یو بل جنګ وکړو هغې ته بکسر جنګ وایي چې په هغه جنګ کې دوی د هغې نه نورم د دې نه زیات دلته نورم څه شو طاقتور شو او ډېرې زیاتې علاقې د انګریزانو د برطانیې هغه څه وکړه هغه یې فتح کړې دغه علاقو طرف ته نورې علاقې یې فتح کړې. د دغې نه پس چې کله مسلمانان سیکان او هندوانو ته پته ولګېده چې برطانیې والا انګریزان خو راغلي د تجارت په نیت باندې او د دې د انګریزانو مقاصد دا چې زموږ تجارت دا غونډ دنیا کې خور شي دوی په دې مقصد باندې راغلي خو خبره هغه طرف ته لاړه دوی د وخت سره دوی په سیاست کې هم خپې او تعلق به یې ساتم چې د برطانیې انګریزانو په یوټیوب باندې ویډیو وګورئ د تاریخ باره کې تاسو به داسې اسانۍ سره څوک پېژنئ بالکل ساده ګټه پښتو کې زه تاسو سره نو چې کله دوی په 1764 عیسوي بل جنګ وکړو هغې سره دوی نور مضبوط چې کله مسلمانانو او سیکانو او هندوانو وکتل ځکه دوی به یو ځای اوسېدل نو دوی وی چې دا خلک په موږ باندې څه کوي حکومت کول غواړي او په دې کې تاریخونو یو خبره دا هم لیکلې ده چې کله د انګریزانو خپل حکومت دغه کو او قایم کو ریاست نو بیا به په دې مسلمانانو باندې په مسلمانانو په هندوانو
او چې کوم سیکانو په دې باندې د دې نه به ټیکسونه ډېر زیات اخیستل او هغه کوم چې نه صورتحال جوړېدو چې هغه جایز نو هغه دوی لاګو چې ټیکسونه به یې ډېر اخیستل. بعضې روایتو کې راځي چې په دوی به زور زبر کو او نور حالات هم دي اگر چې زه نشم ویلی خو نور حالات هم داسې وو چې هغه دوی په مسلمانانو سیکانو هندوانو باندې خپل راج کول وسه. بیا یو بل کار وشو دا سیکان هندوان او مسلمانان راجمع شو غونډه یو علاقه وه چې مونږه د دې انګریز خلاف یو جنگ کول غواړو چې هغې ته به جنګ ازادي وي چې هغه په 1857 عیسوي کې په 1857 عیسوي کې مسلمانان سیکان او هندوان دارا یوځای شو او د برطانیې خلاف یو جنگ وکړو چې هغې ته جنگ ازادي وي په 1857 عیسوي کې. خو په دې جنگ کې دا جنگ کامیاب نشو دا جنگ بالکل دا کامیاب نشو. په دې کې مسلمانان سیکان او هندوان دوی شکست وخوړو او برطانیې چې وه هغه بري شوه هغه برهناله هغې واپس فتح حاصله کړه هغه د هغه مخکیني حالات نه نورم هغه مضبوطه شوه دا خبره یاد ساته. چې کله دا جنګ وشو نو د دې جنگ په شکست کې یو څو خبرې نورې دي چې په هغې کې د هندوستان چې کوم فوج و هغې ډېر زیات بغاوت وکړو او غداري وکړه د خپل حکومت د ریاست سره هغې غداري وکړه. چې کله د هندوستان فوج غداري وکړه نو برطانیې ته لاړه د برطانیې فوج لا نو دوی ورته مراعات ورکړل مراعات چې یاره مونږ به څه کوو تاسو له پلانکې او د درکو ډنګری خو د تاسو به دې تاریخ کې کتلي تاریخونو کې چې اکثر غیر دینه خلک نو یو مسلمان خرابوي یا یو ملک خرابوي نو د هغې چې کوم فوج یا ګورنر یې نو لاړ شي نو هغه له ډالۍ وغیره ورکړي حکمرانی ورته ووایي تا له به زه پلانکې علاقه درکړم ډنګری به درکړم د دونه فوج به درکړم دونه سره سپین زر به درکړم. نو لہذا د هندوستان چې کوم فوج خپل ریاست سره غداري وکړه نو هغه لاړو برطانیې ته او د برطانیې انګریزان چې کوم وو هغې ولم مراعات ورکړل هغې هم ځان سره کړ. په دې وجه په جنګ کې ډېر لوی شکست وشو او د دې نه علاوه تاریخ کې راځي چې کوم دا بل قوم سیک نو دوی هم غداري کړې وه خو مسلمانان په دې جنګ کې په 1857 عیسوي کې مسلمانان چې وو نو هغه څو هغه بېیاره او بې مددګاره ځکه حالات داسې جوړېدل چې دې هندوانو مسلمانانو ته پته وه که د هندوانو سیکانو ته دا پته وه که چېرې مسلمان کامیاب شو نو د دې انګریزانو نه پس به مسلمان به بیا په موږ څه کوي هغه به حکمراني کوي. نو سیکانو او هندوانو به په منځ کې دا خبره مخکې دی به پټې پټې د مسلمانانو هم حتی کو د دې به خپې والي چې هسې نه دی کامیاب نشي. په دې وجه دا جنګ چې و دا شکست خورده شو د 1857 چې کوم جنګ ازادي ورته وایي دا شکست خورده شو او جنگ کامیاب نشو او برطانوي انګریزان چې د تجارت په مقصد راغلي هغې خپل ریاست په مسلمانانو په سیکانو هندوانو پاک او هند پر یې غونډه علاقه هغې خپل مضبوط سیاست چې دی هغه قایم کړو. خو دا جنگ خو کامیاب نشو د 1857 جنگ کامیاب نشو او د 1857 جنگ مسلمانانو ته یو میدان کولو کو چې یاره مونږ باقي غلبه حاصلو نو مونږ به څه کوو هغه طریقې دوی زده کړې. د دې نه پس په 1857 کې په 1857 نه پس په 28 جولای او 1914 کې لومړی جنگ عظیم وشو. تاسو لومړی جنگ عظیم پیژنئ ډېر ملګري به خبرې ډېر مني خبر خو جنگ عظیم دې ته وایي ساده او آسان الفاظو کې چې دا ټوله دنیا نیمه شوه لکه مثلا روس فرانس او امریکا او ایټلی دا ټول ملکونه دا یو شو او جرمني او د دې نه نور چې کوم رشیا وغیره نور کوم علاقې دي دا بیا چې غونډه دنیا دوه تقسیم شوه چې په دې کې څو په دې جنگ عظیم کې چې کوم سلطنت عثماني ترک هغه هم پکې شامل شوي دا دنیا دوه په منځ نیمه شوه او نیم یو طرف ته شو نیم بل طرف ته شو او خپل منځ کې ونښتل. په دې کې په کروڑو عربو خلک دا څه شو مسلمانان پکې شهیدان شوي وو کافران پکې مړه شوي وو نور انسانان پکې مړه شوي وو. په دې جنګ کې ډېر خلک ډېر طبیعي طریقې شوي وه د انسانانو د ملکونو د علاقې خرابې شوي څاروي مړه شوي ځکه غونډه دنیا دوه قسمه شوې وه په منځ نیمه شوې نیمه یو خوا نیمه بل خوا او جنگ شروع. دا جنگ د 28 جولای نه واله 1914 پورې دا جنگ شروع چې کله دا جنگ ختم شو دا تر څو وخته پورې دا د 11 ستمبر
د 1918 پورې وو، یعنی دا 4 کاله جنگي حالات، جنگي ورځې په دې کې ماشومان، څاروي، زنانه ټول خلک ډېر متاثر شوي، ډېر خلک پکې تباه شوي، مسلمانان پکې شهیدان شوي. د دې نه پس چې کله دا جنگ ختم شو، بیا څه وخت پس حالات خراب بیا په 1 ستمبر باندې په 1939 کې دویم جنگ عظیم شروع شو. دویم جنگ عظیم غټ جنگ دویم شروع شو چې بیا دنیا نیمه شوه، چې دې کې سم مرکزی طاقت وي او سم سوپر پاور طاقت وي، چې هغې سره چې دا په 1 ستمبر 1939 کې دا جنگ شروع شو. نو دا جنگ تقریبا 15 کاله و، تر دې پورې چې په 2 ستمبر 1945 عیسوي کې دا جنگ دا ختم شو او د ملک حالات چې دا ورو بیا بهترۍ طرف ته لاړل. په دې جنگونو کې تاسو یاد ساتئ کله چې دا جنگونه کېدل، نو په دې کې ورو برطانوي چې کم حکومتو برطانوي چې کم حکومتو هغه ورو خرابېدو، ځکه دنیا په 2 ځایه تقسیم شوې وه. د دې نه 1945 نه پس بیا د پاک او هند خلک بعضې راپاڅېدل چې په هغې کې مرکزي چې کوم کردار هغې ادا کړی چې مشهور دي په کتابونو کې، هغه قائد اعظم علي محمد جناح او د هغې هغه خور وه فاطمه جناح چې کومه وه، او دې کې علامه اقبال او سر سید احمد خان و چې دې پکې په کتابونو کې مرکزي حالات بیانېږي. او په دې کې د دیوبند علما ډېر وو، د هغې پکې ډېر بهترین تاریخ کې چې په هغې کې یو شبیر احمد چې دوی دا ټول خلک را یوځای کړل او د برطانوي چې کوم حکومت په دې علاقو باندې د انګریزانو چې په 1600 کې راغلي د هغې خلاف د خلکو د جدوجهد یې وکړو او د هغوی قوم مضبوط ودرو چې د هغې په وجه په برطانیې باندې د دوی ګونډه سوره شوه. دا حالات دا خلاصه وه. تاسو وګورئ صرف په دې حالات په 1600 باندې پوره یو ډېټه ویډیو جوړېږي چې زه تاسو ته ټیک دا صحیح بیانوم د نیټه. د دې نه علاوه په دې جنګ باندې د فلاس چې کوم جنګ شوی دی، د دې نه دا علاوه دا جنګ 1754 بکسر چې کوم جنګ دی دا ورته وایي. د دې نه علاوه په 1857 کې چې کوم جهادونه جنګونه شوي دي، که زه دا تاسو ته تحقیق کې لاړ شم نو دا به ټول مانه یو ګېټه علي نو 4 پنځه ګنټې ما تاسو ته خلاصه ووایي. دې کې بعضې خبرې پاتې دي، ډېرې خبرې پکې پاتې دي، خو 14 اگست 1947 ته خبره راغله چې د علماو خوارې وکړې قائد اعظم نورو، خو د علماو پکې ډېر بهترین کردار و. په 14 اگست 1947 کې دا خبره یاد ساتئ چې په دې ورځ باندې پاکستان چې دی دا د مسلمانانو یو خپله علاقه وګرځېده او دا آزاد شو. او د هندوستان کې چې کوم هندوانو د هغې دپاره هندوستان شو او په منځ کې د دوی یو کار خراب کړی شو چې دا به د دوی مسلمانانو ملک وي چې هغه پاکستان دی، او دغه به د هندوانو ملک وي چې دغه هندوستان دی. او دا هم یو ډېر لوی چال و چې دا منځ کې کار خراب کړی شو، د مسلمانانو قوت هغه تقسیم کړی شو، خو دغه طرف ته مونږ زه تلل نه غواړم. په دې وجه 14 اگست مقصد څه دی؟ د 14 اگست مقصد دا دی چې په دې ورځ مونږ الله جل شانه د هغه انګریزانو چې هغه غیر مذهبه خلکو او زمونږ چې کوم مذهبي کارونو چې په هغې به پابندي لګوله، مسلمانان خپلو عباداتو ته نه پرېښول، خپل غلامان یې جوړ کړي، هندوان خپل رسم او رواج ته نه پرېښول، سیکان خپل رسم او رواج ته نه پرېښول، ټیکسونه، ظلمونه، هر څه به یې کول. الله جل شانه ټولو له او خاص کر مسلمانانو له الله جل شانه په 14 اگست 1947 باندې د هغوی نه ازادي ورکړه مونږ او تاسو له، او الله راله یو خپل بهترین پاکستان ملک راکو چې بالکل حیره ملک دی. په دې وجه پاکستان ډېر برکتي ملک دی، دا خبره تاسو یاد ساتئ، ځکه بهترین خلک حکومت بهترین اوسېږي په پاکستان کې. زمونږ فوج دا بهترین فوج دی، ډېر ښکلی بهادر فوج دی. د دې نه علاوه زمونږ چې کوم ادارې دي د فوج بهترین ارادې دي، الله جل شانه دې ولا قوت او طاقت نورم ورکړي چې دا ملک په بره بوج مخکې بوځي، کومې مسلې دي چې دا حل کړي. او الله جل شانه دې زمونږ د ملک فوج او پولیس والا او نورې چې کوم ادارې دي چې هغه الله جل شانه د ملک دپاره منډې تړلې وي، نو الله دې ولا قوت طاقت ورکړي چې دا ملک په ښه طرف بوځي. په دې وجه دا یو احسانمن اداره ده چې په موږ باندې احسان دي زموږ حفاظت کوي. نو په دې وجه الله جل شانه موږ له څوک له هغې نه په 14 اگست 1947 عیسوي باندې موږ له الله جل شانه د هغه انګریزانو نه چې هغه غیر مذهب موږ له الله جل شانه یو خپل ملک راکړو، د هغې نه برتري راکړه.
اوس موږ له څه پکار دي په 14 اگست کې او 14 اگست څنګه مناول پکار دي دا خبره تاسو یا سره د دې نه علاوه کله چې 14 اگست کې پاکستان آزاد شو او د هندستان د مسلمانان راتل تاسو به تصویران وګورئ په دغه تصویر کې را ټرینونه ډک دي او مسلمانان را روان دي ډېر په خوشحالۍ سره د دې ځای نه هندوان روان دي د هغوی خپل ملک شو هغوی خوشحاله نو په دې کې بعضې داسې فرقواریت خلک وو چې هغوی شیطاني شانتي کو د مسلمانانو هندوانو په خپل منځ کې نو د هغه ځای نه چې مسلمانان راتلل نو تاسو وګورئ په لکو مسلمانان هغوی شهیدان کړي په دې وجه چې دا مسلمانان لاړ شي دي به سبا کامیاب شي په موږ حکومت کې خو دا نه هندوانو کړي او نه مسلمانانو دا شي کړو دا په دې پرې منځ کې څه شي وو بعضې شیطانان داسې خلک وو چې هغوی د ملک حالات خرابول دا نور حالتونه خرابول نو ټیک ده په هغې کې د هغه قوم نه به کسانو د دې قوم نه به مو خو په دې کې شیطانانو داسې حالات جوړ کړل چې د هغې په وجه مسلمانان تقریبا 2 لاکو نه والا 2 لاکو نه 20 لاکه پورې مسلمانان چې دي او انسانان چې دي دا شهیدان شو او دوی مړه شو صرف په 14 اگست 1947 چې کله دا آزاد شو په دقه ورځو کې د 2 لاکو نه والا د 20 لاکه پورې انسانان په دې کې مسلمانان شهیدان شوي او نور انسانان چې دا مړه شوي دا یاد ساتئ صرف د دغه فساد د وجې نو په دې وجه اوس چې الله جل شانه د دونه خلکو 2 لاکو یا 20 لاک کسانو څه وکړه قرباني ورکړه په خپلو وینو باندې را ملک آزاد کړو زما او ستا دپاره نن ما ته برید کاوه دلته چې زموږ خپل ملک دی پاکستان دی موږ پکې آزاد ګرځو نو دا د هغه 2 لاکو او یا د 20 لاکو کسانو وینه ده چې په هغې د پاکستان جوړلو له څه ورکړی دی تقویت او قوت یې ورکړی او پاکستان یې موتا دپاره آزاد کړی دی په دې وجه مسلمانان ډېر شهیدان شوي دي نو موږ له 14 اگست څه پکار دي په 14 اگست باندې نو موږ له په 14 اگست باندې د الله جل شانه شکر وکړل پکار دي موږ مسلمانانو له ما تعالی شکر وکړل پکار دي د دین علاوه عبادتو طرف ته متوجه کېدل پکار دي د دین علاوه روح خویندو سره مسلمانانو سره بایچاره قائمول پکار دي مدد او امداد کول پکار دي د دین علاوه د غریبانو خاص کر کې تپوس کول پکار دي خیال ساتل پکار دي او خپل وطن پاکستان سره د دین اظهار پکار دي د هغې جنډه لهراول پکار دي د هغې جنډه اوچتول پکار دي د دې نه علاوه د الله جل شانه ډېر زیات شکر ادا کول پکار دي خو موږ دې کې ګانې اورېدل بالکل نه دي پکار او دې کې په موټرسایکلو باندې پایې روچتول بالکل نه دي پکار دا تاسو وګورئ بغاوت دا د بغاوت نښه ده او چې کله الله جل شانه موږ له برتري راکړو د غلامۍ نه آزاد کړو نو بیا موږ له د الله جل شانه شکریا وکړل پکار دي چې په دې ورځ 14 اگست 1947 باندې الله جل شانه موږ له ډېر لوی اهمیت او بري راکړو که الله جل شانه دې موږ اوساتي نعوذ بالله که چرې موږ اوس هم د هغې غلامان وي نو موږ به څه کوې اوس به زموږ بچي د هغې غلامان وي د هغې بچي به مې زموږ وسي کروسي الله جل شانه موږ له د دغې ضلالت نه الله جل شانه بری راکړی دی نو په دې وجه د الله جل شانه شکر وکړل پکار دی 2 رکعاته نفل وکړو ذکر وکړو د الله نه شکر وباسو په خپل کور والو ته خپلو ماشومانو ته خپلو نوجوانانو ته د ملک چې کوم حالاتو د 14 اگست 1947 د هغې نه خبر کو د هغې نه مخکې چې کوم حالاتو د مسلمانانو چې کوم حالاتو چې د هغې نه موږ خبر کو او د دې 14 اگست 1947 نه موږ غلطه فایده نه اخلو لکه تاسو ګورئ تقی عثماني صاحب مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا تقی عثماني صاحب چې د غون پاکستان مفتی دی هغې فرمایي چې زه یو پیره ولاړم 14 اگست او یو کس په موټرسایکل راغی یې پایو چې ته کلکه هر څه چلې وکړو خو هغه یو غریب سړی ناست و هغه دی هغه چولې هرڅول یو هغه څه وکړل هغه نه هغه تالوار نو ما وی چې دوه ګوره دا 14 اگست په کار دی چې موږ بایچاره قایم وکړو ځکه الله جل شانه موږ لره نو دا وګوره د دې سړي به بچي به بېګاله سخوري چې هغه چولې غونډې واړې اسقاش وي او هغه جړل چې زه به څه کوم بچو سره نو داسې نه پکار د دې نه علاوه بعضې خلک دا څو ګورئ د خلکو پونګي اخیستي هغه وي ولې قائد اعظم پونګي والو دا پاکستان آزاد کړو نه دا د پونګي مقصد نه بعضې خلکو ګانې نه بولي بالکل ګانې مه لګوئ دا کوم چې ملي نغمې وغیره دي بالکل دې سره ساز دي دام جایز نه دي د زنانو په اواز اورېدل دام جایز بالکل نه دي نو دا اورېدل نه دي پکار د الله جل شانه طرف ته متوجه کېدل پکار دي او بغاوت نه دي پکار
او د خپل ځان په خپل شرمول نه دی پکار چې ما په موټرسایکل فایر وڅته کړي یا غزغټ سړی ما او ما غټ پونګي راغشي او زه هغه وام ولې لکه زموږ پاکستان په دې ورځ آزاد شوی دی او یا زه د انډیا غاني اورم یا زه د انګریزانو غاني اورم یا زه د بل غیر مذهب ارس اورم چې هغه زموږ مشران غلامان جوړ کړي نو دا په 14 اگست باندې بالکل نه دی پکار 14 اگست بالکل د مسلمانانو د اسلام موافق دا مناول پکار دي سړی سیل لذي بالکل جائز سیل خو جائز دی لاګ شي د کور ماشومان دی بوزي واړه دی بوزي کپڑے دی او تخپل واچي د خوشاله اظهار دی او بل سره وکي ځکه الله جل شانه ډېر لوی انعام کړی دی په مونږ باندې په دې 14 اگست باندې په 1947 باندې په دې کې ډېر علماء قرباني ورکړي تاسو ته یو خبر او کم یو انګریز په خپل کتاب کې لیکلي چې د دې جنگونو په حالاتو کې یو پیر ضرورت چې کله د پاکستان او د خبره روانه و ضرورت ما په ما باندې د یو سری کړي وخت بین ولګي نو چې ضرورت منو دا خلک لګیو چې علماء به رانیول او دی به سوزول او اور ته به ورمشتل دا د دې ملک د پاره نو چې کله موږ د خپل مشرانو تاریخ وګورو او هغه مسلمانان کوم چې شهیدان شوي چې په سټیشنو کې داسې مړه قتل پراتو زنانه شهیدان شوي وي ماشومان شهیدان شوي په چاړو والي شوي چې کله زه هغه رایت نو زه بیا دا سرکشه او دا فحاشي بیا زنه کومه په دې وجه موږ چې کوم 14 اگست بهترین طریقې سره مناول پکار دي چې هغه طریقه اسلام ته معتبر وي او خلکو ته معتبر وي او بیا د قیامت پر ورځ الله جل شانه رانه تاسو چې دا تاسو ولي کول نو بیا به زموږ ستاسو خلاصي زیبني امید ساتم تاسو ملګری با زما بری اظهار ما په ضمیر باندې شوی وي دا لګ دې ریسرچ تاسو مخکې ما کې هوستو ان شاء الله د دینه پس بیا خپل مسائل طرف ته وځو او دا سی وخت په وخت چې کوم حالات راځي نو ان شاء الله د وس موافق ما تاسو ویلو زه تاسو له بهترین کنټینټ وړم او تاسو به زما معاونت کوي د نن لپاره دا کافي دي دا ما چې شوی پرې باندې عمل وکړي خپل تاریخ نظام خبر کې مسلمانانو دا او مشرانو نظام خبر کې نو بیا به تاسو ته پته ولګي خپل ماشومان خیال ساتي د خپل ځانانو خیال ساتي د خپل ځانونو خیال ساتي چې به د بیو نشي غلط کارونه نشي په 14 اگست باندې ماشومان داسې کارونه کوي چې چاته تکلیف ورسي یا پونګي وي دا پونګي مونږی پرې ده ځکه دا الله جل شانه طرف ته متوجي شه الله جل شانه شکر وباسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ